बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। په دې ویډیو کې स्टैंडर्ड फॉर्म او په साइंटिफिक नोटेशन باندې لږ بحث کو. نو مین فوکس زموږ په साइंटिफिक نوټیشن دی، په دې باندې منو کلی هم راځي. نو ایکسرسایز کې پلان کوېسچنو کې کوېسچن دی، کوېسچن نمبر 4 what is standard form or scientific notation. standard form یا scientific notation څه شی دی؟ نو راځو انسر کې لیکو scientific notation. نو به standard form ته راځو. کله چې یو انسان په عام شکل کې ولیکو لکه 1 2 3 4 5 6 10 30 40 100 1000 10000 1 लाख 10 लाख 6 लाख یو انسان چې عام موږ ولیکو ته موږ سټانډرډ فارم. ٹھیک شو؟ خو کچري یو انسان په داسې شکل کې ولیکو چې یو خاص رول مطابق ایت وی ساينټیفیک نوټیشن. نو ساينټیفیک نوټیشن څه دی؟ د ترازو موږ څه کارو کې پته تیوري باندې په معنا باندې ځان پوه کې او بیا موږ چې وکړ پریکټیس کو بل سلاید کې روان دي. نو په ساينټیفیک نوټیشن به تاسو ال پوه شئ او څه دی په معنا باندې ځان پوه کې. Scientific notation is a way of writing numbers. Scientific notation د انسو د لیکلو یو داسې طریقه ده that are too big or too small چې غینسي یا ډېر غټي یا ډېر وړي. غټینسي ډېر غټینسي یا ډېر وړینسي په داسې شکل کې ولیکو to be easily written in decimal form چې په اسانه باندې په اشاریه په شکل کې ولیکو د توی scientific notation. په الحال به تاسو نه پوهیږئ دوستو په ایکسپلینیشن بیا چې کله एग्जांपल په کوی پوه شئ هو صرف په معنا ځان پوه کې. scientific notation څه شی دی؟ ډېر غټینسي یا ډېر وړینسي موږ په داسې شکل کې ولیکو چې اشاریه به کې راشي په اسانه باندې. دې ته موږ scientific notation. The too big or too small ډېر غټینسي یا ډېر وړینسي اصل کې په غټه انسه کې ډېری فګرز ډېری سي او چې کله انسه ډېر زیاته واله شي په 0.000257889 دا چې کله انسه ډېر واله شي نو پای کې بیا ډېر مزید نور انسي یا ډېر فګرز به کې نو هم په اسانه باندې لیکو کم انسه کم کو. ایکسپلینیشن ترازو a large or small number n یو انسه دا هغه نمبر کو n هغه انسه ډېر غټه یا ډېر واړه ده can be expressed دا موږ ظاهرول شو in terms of a number m the m په شکل کې and power of 10. the m د یو غټه انسه دا هغه نمبر غټه انسه دا یا واړه ده هغه نمبر کومګه n دا m یو انسه دا موږ په دې شکل کې ولیکو چې m پکې جدا کو او پاور اف 10 پکې جدا کو د توی ساينټیفیک نوټیشن. نو څنګه جدا کو؟ دا پورا انسه n چې کم دی دا په دې شکل کې ولیکو چې سه انسه دلته جدا لیکو هغه نمبر کو m او سه انسه دلته جدا لیکو هغه نمبر کو 10 پاور n. نو د m مطلب where m represents a number whose first digit is non-zero. د m مطلب دی m بداسي انسي چې پای کې به اشاریه او د اشاریه نه مخ کې به یو انسي چې به زیرو ني نان زیرو ډیجټ مطلب دی چې د زیرو نه علاوه بل انسي او پای په اشاریه راشي نو دې ته موږ وایو m او n represents the power of 10 او د n مطلب دی power of 10 which may be positive or negative مطلب 10 power 7 10 power 8 10 power minus 10 10 power minus 20. د n مطلب دی د 10 پاور یو انسا هغه انسا پازیټیو هم کیدی شي او نیگیټیو هم کیدی شي. دا خو تاسو موږ سرسری سره په دې ترجمه وکړه. اوس ایکسپلینیشن څنګه کوو به تاسو ته एग्जांपल्स نه کلیر شي. اوس راځو بل پیج باندې एग्जांपल تا فرض کړه یو انسا ده او ډېر غټ انسا ده دا چې کوم دی په سټانډرډ فارم کې ده. دا چې کله په ساينټیفیک نوټیشن کې لیکو نو بل څه کارو کو چې فرست نان زیرو ډیجټ دا 7 دی. دا 7 چې کوم دی دا سینسه ده چې دا وړاندې ده او صفر نه دی. نو په دې پسې به اشاریه ولیکو. نو اشاریه اصل کې مونږ راوسته د دې ځاینا چې په کوم ځای کې اشاریه ني انسه کې اشاریه ني مطلب دې په اخر کې اشاریه ده. دې په اخر کې اشاریه وا دا اشاریه مونږ د دې ځای راوسته او په دې 7 پسې مو ولیکله. نو دا 7.0 تر هغه دا نور زیروګان کو تاسو لیکه او کني لیکه. نو دا انسان منګه په دې 7 پسې راوستا اشاریه سوري او نو دا شو m. ټیک شو موږ چې m بسی نو دا m دی او دې ته موږ وایو منټیسا 7.0 دا چې کوم سره شي ته موږ منټیسا او بیا مو سره لیکو
10 پاور یو انسان 10 پاور n د n مطلب دی 9 ور سره به ولیکو 10 پاور 9 نو اصل کې دا اشاریه موږ د دې نه راوسته او 9 قدمه مو دې خو راوسته نو ځکه 10 پاور چې کوم دی 9 شو که لس قدمه دې خو راولې جو 10 پاور 10 که شل قدمه دې خو راولې جو 10 پاور 20 ها اوس مزید اگزامپل وایو بیا په تاسو وشه د ساينټیفیک نوټیشن د لیکلو لپاره یو څو سټیپس دي لومبي سټیپ څه دی لومبي دی move decimal point and place it after first non-zero digit decimal point मतलब دی اشاریه بوزا مو کا بوزا او place او کی دا اشاریه کی دا په کوم ځای کې دا after first non-zero digit دړومبي non-zero digit نه بعد کی دا مطلب دا دی اشاریه چې کوم ځای روایخلا او په داسې ځای کې کېده چې سٹارټ ته لومبي طرف ته تینا صرف یو انچ پاتې شو چې هغه زیرو نی نو په دې کې د اشاریه اصل کې په اخیره کې وا د اخیره نه موږ راوغسته او په دې 3 پسې مو کې خو دا نو د دې اشاریه نه سٹارټ کې دا نان زیرو ډیجټ پاتې شو نو د لومبي نان زیرو ډیجټ نه بعد موږ اشاریه ولیکله یا نور رستو په دې کې کارشتا او بیا بل سلاید کې کو یا د ایگزامپل تا وګوره په دې کې دا اشاریه موږ راوغسته او د دې ځای نه مو راوغسته دې ځای ته مو راوړل په 7 پسې دا 7 فرست نان زیرو ډیجټ دی دا 7 زیرو نه دی او لومبي انسان راځي چې زیرو نه دی نو به اشاریه دې ځای نه راوخلو او په دې 7 پسې به ولیکو نو اشاریه موږ د فرست نان زیرو ډیجټ نه بعد ولیکل دا شو لومبي سټپ بیا ورسې کار وکړو دیم سټپ دا دی if the decimal is moved to left کچری دا اشاریه مون خي طرف ته بیا لکه دا خي طرف ته کچری اشاریه مون خي طرف ته بیا power of 10 will be positive نو 10 power چې کوم دی دا پازیټیو او د 10 power بسی دا power به value بسی value of exponent یا موږ وایو د power value بسی او number of moves مطلب سو قدمه چې موږ لاړو چې سو قدمه موږ لاړو قدمه بشي او په لیفت طرف مبوستا چپ طرف ته مبوستا نو دا به پازیټیو نو موږ اشاریه د دې ځای روانه کړه اصل کې په اخیره کې اشاریه ده شته پکې نه خو په اخیره کې په دغه اشاریه کنسیډر کې دا موږ راوسته دې ځای ته مو راوسته په 3 پسې نو څو قدم مو دې خوا راوسته ګوره اوسه یو قدم بیا 2 بیا 3 بیا 4 بیا 5 بیا 6 بیا 9 او بیا 8 قدم مو راوسته خي طرف ته مو راوسته نو 10 پاور 8 پشي خو پلس 8 پشي دا بشي 3.844 کو دا زیروګانو سره لیکي کنه او ضرب 10 پاور 8 ځکه چې 8 قدم مو راوسته او خي طرف ته مو راوسته نو پلس 8 ٹھیک شو دا بل ایگزامپل third number step دی if the decimal is moved to right کچری decimal مطلب دی decimal point یا اشاریه کچ اشاریه موږ راوسته خي طرف ته right مطلب دی خي طرف ته کچری خي طرف ته مو اخر طرف ته راوسته نو power of 10 will be negative نو د 10 power چې کوم انسر راځي ابسي اب نیگیټیو او ویلیو بسی ویلیو مطلب سبي 10 په 11 په 12 په سبي نو ویلیو اف ایکسپوننٹ پسې د پاور ویلیو بسی دی نمبر اف موز سو قدمه چې مونږ لاړو قدمونه داغه ویلیو وي لکه بده کې د اشاریه دلته کې وا نو فرست نان زیرو ډیجټ نه بعد چې مونږ لیکو نو دا مونږ په 7 پسې راولو چې په 7 پسې تاو لیکلا نو چې سو قدمه دې خو راوسته نو 10 پاور با ماینس 21 شي لکه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 او 11 قدم مراوسته او رائٹ طرف ته مراوسته نو 10 پاور ماینس 11 بسره لیکو دا به 7.4 ضرب 10 پاور ماینس 11 خدای एग्जांपल دی دا لاکړی ماس اف ارت ډیر غټه انسه دا ودا چې کم دی په سټانډرډ فارم کې دا او دا په ساينټیفیک نوټیشن کې لیکل دا چې کله په ساينټیفیک نوټیشن کې لیکو نو اشاریه اصل کې په اخیره کې دا په دې ځکه اشاریه دا نشته پکې خو تاسو به ځاله کنسیډر کې چې دلته دا چې په انسه کې اشاریه نه مطلب په اخیره کې دا نو دا اشاریه به اخیر نه روانه کو او فرست نان زیرو ډیجټ پسې به لیکو دې نه براولې او دې ځای ته به راولو دې 5 پسې به لیکو نو دا موږ سو قدمه دی خو راوسته نو چې دا ټول انسي او شماري نو دا به 24 نو موږ 24 قدمه دی خو راوسته لیفت طرف ته راوسته نو 10 پاور پلس 24 وشي دا شو 5.98 کدا زیروګان ورته لیکي او کنه لیکي
نو 5.98 ضرب 10 پاور خي طرف ته لیفت طرف ته وراوسته نو پلس 24 بشي 24 قدم وراوسته نو 24 او لیفت طرف ته وراوسته نو پلس 24 بشي. هغه شانتي بل اگزامپل دی find the number of seconds in a year and write the answer in scientific notation. دا اگزامپل دی یا اسایمنٹ دی وی په کال کې 100 سکند دی دغه لیکه او به په ساينټیفیک نوټیشن کې لیکه نو په کال کې 365 ورځې ٹھیک شو 100 غنټه په 365 ورځې دي نو په 365 ورځې کې 100 غنټې شي نو په ورځ کې 24 غنټې نو په 365 ورځې کې 100 غنټې شي نو په 24 کې ول زره ورکو نو دا په ټوټل د دینه چې سرازي او غنټې شي اوس په دې کې منټونه سوي نو په 60 کې ول زره ورکو دې ځنه چې دې ځای پر دا کوم انسرا شي دا به منټونه شي اوس په دا دې منټونو کې څومره سکندونه نو په 60 کې ول بیا زره ورکو دا به موږ سره ټوټل سکندونه راشي دې ټوټل نه ودا راشي نو په کال کې چې کم دي دومره سکندونه نو اوس موږ ته دا په ساينټیفیک نوټیشن کې لیکه نو اشاریه اصل کې په دې ځای کې ده په دې اخیره کې اشاریه ده دا اشاریه به د اخیری نه راوخلو او دې ځای ته به راولو په فرست نان زیرو ډیجټ بعد پسې به لیکو نو 3 نه بعد به لیکو نو 3 نه بعد موږ ولیکره نو 100 قدم وراوسته 1 2 3 4 5 6 او 7 و قدم مو لیفت طرف تراوسته نو 10 پاور پلس 7 بشي دا بشي 3.1536 او دا 30 ګاندي ماده لیکلی دا 30 ګاندي کني لیکنم سمسته نشته نو و قدم مو خيته لیفت طرف تراوسته نو 10 پاور پلس 7 شو. دا شانت بل اگزامپل وی ماس اف مسکا ډومېسټیکا د مچ ساينټیفیک نوم دی وی دا غي ماس چې کم دی دومره دی نو موږ ته وی دا انسا چې کم دی دا په سټانډرډ فارم کې دا په ساينټیفیک نوټیشن کې لیکه دا چې کله په ساينټیفیک نوټیشن کې لیکو نو اشاریه بعد څه کار کو چروا به لو دی زنه او فرست نان زیرو ډیجټ نه بعد به لیکو سوري دا دی فرست نان زیرو ډیجټ نه بعد به لیکو نو اشاریه بعد دی زنه راوخلو په یو 2 پسې به لیکو نو 100 قدم مې خو راوسته 1 1 2 3 4 او 15 قدم مې خو راوسته خو رائټ طرف ته مې راوسته نو 10 پاور ماینس 5 پشي دا بشي 2 الته کې پوینټ شي 2.14 او ضرب 10 پاور ماینس 5 کیلوګرام